انډیا نه میچ بایللو نه پس نسیم شاه ډیر زیات جړلی و. ډریسنګ روم کې هم دیوال سره وی ولاړو او دیوال ته سکون ورکول او ډیر زیات جړل جی. دا بیان اوس د پاکستان یو صحافي ریویل کړی دی. نسیم شاه حواله سره هم په دی ویډیو کې خبره کو کم صحافي دا بیان ریویل کړی دی. د انډیا او پاکستان میچ چې کومه چې پاکستان کله بایلو نو هغه نه پس نسیم شاه په ډریسنګ روم کې څه خبرې کړې دي هم په دی ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. ټي20 ورلد کپ 2024 کې په یو اس اے کې چې کوم د پاکستان او انډیا میچ شو هغه میچ کې انډیا 120 رنزونه کړو چې پاکستان ورپسې 114 رنزونه کول او دغه میچ پاکستان په شپږ رنزونو باندې بایللو چې په هغه باندې د پاکستان ټیم ډیر تنقید ښکار جوړ شو او نسیم شاه واحد کھلاډي په دغه میچ کې چې هغه پکې مطلب خو کمپلیټلی 100% خپل ایفورټس لګولي وو. اخر کې راغو 3 بال 8 رنزونه هم جوړ کړو په هغه اخر کې چونکه هغه وکټ باندې چې هم بیټینګ نشو کولای. نسیم شاه پکې بالینګ هم زبردست کړو. میچ بایللو نه پس پتا سو کتلی هم نسیم شاه جړل چې بیا ویرات کوهلی او روهت شرما ولا دلاسه هم ورکا. خو څه ټایم چې ډریسنګ روم ته تللی دی نو ډریسنګ روم کې اوس یو صحافي دا بیان ریویل کړی دی چې ډریسنګ روم کې نسیم شاه دیوال سره ولاړو دیوال له سکون ورکول او نسیم شاه ویل چې زموږ د ټیم دومره ولې کمزور شو زموږ ټیم دومره مغورد چې موږ 120 رنزونه نشو چیس کوله او نسیم شاه ډیر زیات جړلی په هغه شپه باندې. نسیم شاه نه علاوه نور یو کلاډي هم نه دی جړلی. صرف نسیم شاه په دغه میچ باندې خفاو چې دا میچ مونږ ولې بایلو دومره کم سکور هم زموږ بیټسمنان نشي کوله. صرف واحد نسیم شاه چې د انډین چې څومره هم کرکټ فینز دی هم د حواله سره خپل بیان جاری کړو چې مونږ پاکستان نه میچ وګټلو خو زموږ په نسیم شاه باندې زړه خفه دی. د نسیم شاه په جړه باندې زموږ زړه خفه دی. دا انډیا کرکټ فینز ډېر خبرې کړې وي د نسیم شاه حواله سره چې نسیم شاه ښه پرفارمنس کو په میچ کې مونږ میچ وګټلو د پاکستان نه خو مونږ د نسیم شاه په جړه باندې ډېر زیات خفه و. دا د انډیا کرکټ فینز چې کوم ای دا بیان چونکه پاکستان نه چې کله هم انډیا میچ وګټ نو دغه فینس ډیر زیات خوشحالي پټاخي ډزې کوي او مطلب ډیر زیات سیلیبریشن کوي. په دوبۍ کې کم ملګری ویله پته چې سړکونو لروزي. سعودي عرب کې خو خیر داسې دي خو دوبۍ کې سپیشلی دی سړکونو لروزي او ډولونه وخی او غړاګانې کوي او ډانسونه کوي. نو ډیر غټ سیلیبریشن په دې خلیج ملکونو کې هم کیږي. دینه علاوه په انډیا کې څومره غټ سیلیبریشن بکیږي اخو لمون په خپل سترګو نه دی کتلې. خو نسیم شاه واحد داسې کلاډو چې د میچ بایللو نه پس په ډریسنګ روم کې هغه ډیر زیات جړلی دي او ویل چې زموږ د ټیم د حالات دا نو په کار زموږ ټیم دومره راوغورځېدو چې مونږه اوس 120 رنزونه نشو چیس کولی. نو نسیم شاه ډیر خلکو وی چې نسیم شاه ځان نه دیوداس جوړ کړی دی په دغه میچ کې. مطلب هغه جړل په دې وجه باندې خو نسیم شاه د پاکستان یو غټه سرمایه ده. راتلونکي ټایم کې نسیم شاه د پاکستان لپاره یو اهم کلاډي اوس هم د راتلونکي ټایم کې هم یو مین فیکٹر چې کوم دی د پاکستان کرکټ ټیم نسیم شاه دی. په دې ویډیو کې د نسیم شاه حواله سره دا اپډیټ سوم تاسو سره شریک نو د ویډیو کتلو زیات مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ. پیج هم لایک کړئ. ثانک یو سو مچ. والسلام.